ګورئ قرآن شریف کې الله پاک څلورو ځایونو کې وعدې کړي دي که چېرې دغه وعدې موږ خپل زړه له کوز کو او خپل پریکټیکل لایف کې د الله پاک دغه وعدې موږ امپلیمنټ کو نو زموږ د زندګي به ډېره زیاته پرسکون شي، ډېر زیات سکون به موږ ته میلاو شي، زموږ د زندګۍ نه به ټینشن ختم شي. څلور غټ ځایونو کې الله پاک خپل بنیادم سره خپل انسان سره څلور ځایونو کې غټې غټې وعدې کړي دي چې په دې ویډیو کې په دغه وعدو باندې ډسکشن کوو ډیټیل سره. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ. سورة الانفال کې الله پاک خپل بنیادم سره دا وعده کړې ده چې کم انسان صبر کوي نو هغه سره به زه سات ورکوم. صبر کولو والا سره سات ورکول چې کم دی د دې وعده الله پاک کړې په سورة الانفال کې. بعضې ټایم کې په موږ باندې څه مصیبت راشي نو موږ هغه مصیبت چې کم دی په هغې کې صبر نه کوو. صبر به ته په هر حال کې کې د الله پاک شکر به ته په هر حال کې ادا کېږي. بیا په سورة الضحا کې الله پاک ویلي دي انسان سره وعده کړې ده چې څوک لاړل مطلب د ستاره زندګۍ نه که څوک لاړل یا د ستاره زندګۍ نه تا یو غټ لاس وکړو نو هغې نه بهتر به الله پاک تله درکوي. دا الله پاک وعده کړې ده جي که د ستاره زندګۍ نه یو انسان ځي یا د ستاره زندګۍ یو اهم شی وي، د ستا جاب ځي، د ستا بزنس خرابېږي نو الله پاک انسان سره دا وعده کړې ده چې هغې نه ښه جاب به تاله زه درکم، هغې نه ښه بزنس به تاله زه درکم. دا الله پاک انسان سره وعده کړې ده جي. بل سورة البقره کې هم الله پاک یو وعده کړې ده چې طاقت نه زیات تکلیف نه ورکول، انسان ته د طاقت نه زیات تکلیف نه ورکول. مطلب است زیات تکلیف نشي برداشت کولی، په تا باندې به الله پاک هغه عمره تکلیف کېدي، ستا امتحان به په هغه عمره تکلیف اخلي چې څومره ته برداشت کولی شي، څومره غم ته برداشت کولی شي هغه عمره غم به الله پاک تله درکوي. او غم مقصد یا خوشحالي مقصد الله پاک سي چې د انسان امتحان پکې اخلي چې آیا د انسان له زه غم ورکوم دی په غم په ټایم کې څه کوي، د له زه خوشحالي ورکوم دی د خوشحالۍ په ټایم کې څه کوي. نو الله پاک دا وعده هم انسان سره په سورة البقره کې کړې ده چې د ستاره طاقت نه مطلب زیات تکلیف په زه تعالی نه در کوم جي. بل سورة العلم نشرح کې هر مشکل سره د اسانۍ وعده هم الله پاک کړې ده. په دې صورت کې الله پاک دا وعده کړې ده چې هر مشکل نه پس په تعالی زه اساني در کوم. مطلب تاسو به کتلی وي که چېرې دا ټایم په ځای باندې ودرېدی نو په انسان باندې که د غم وخت نو د هغه زندګي به ټول عمر په غم کې تېرېده. دا خو وخت کې د وایي دا ښه کار ده چې دا تېرېږي. نو په انسان باندې کله غم راشي کله پې خوشحالي راشي، هر مشکل نه پس الله پاک انسان له اساني ورکوي. د انسان چې کم ذهن وي هغه الله پاک ریفریش کی، د انسان چې کم مایند وي هغه الله پاک په هغه اسانۍ باندې ریفریش کیږي. نو دا هم الله پاک په سورة العلم نشرح کې دا وعده کړې ده چې هر مشکل سره د اسانۍ وعده راځي. هر مشکل نه پس په تعالی الله پاک اساني درکوي، غر هم نه پس په تعالی بیا الله پاک خوشحالي درکوي. دا نه چې د ستا به عمر په غم کې تېرېږي، غم نه پس خوشحالي الله پاک ورکوي هم دې دپاره چې انسان زړه له صبر میلو شي، انسان زړه له سکون میلو شي، انسان لږ په سکون کې ټایم تیر کېږي. او په دې هر څه کې زمونږ امتحان الله پاک اخلي چې څومره هم په موږ باندې مصیبتونه راځي یا خوشحالیانې راځي، په دې هر څه کې د الله پاک یو غټ امتحان پروت دی. الله پاک مونږ خلک چې کوم یو خپل انسانان چې کوم دي هغه ازمایي چې آیا په دې ټایم کې دې څه کوي، بل چا له خلاص نه نیسي یا د بل چا مطلب شرک خو نه کوي په دې وخت کې په خوشحالۍ کې یا په غم کې خو شرک طرف ته نه ځي. مختلف امتحانات موږ الله پاک په مختلف د زندګۍ په موړ کې اخلي. په دې ویډیو کې دا اهم خبرې وي تاسو سره مې شریکولې. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.